أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 2 رکو نمبر 26 آیات نمبر 215 او 216 دو آیاتونه ویل کېږي چې دې سره به دا رکو ان شاء الله اختتام ته ورسي. وز دې ځای کې د ابواب البر نه چې نو 12 حکم د انفاق ذکر کېږي چې انفاق کوي او د انفاق چې نو مصرف څه دی، کم ځای باندې خرج کړی شي. نو حضرات مفسرین کرام د هغوی په خپل تفاسیرو کې لیکلي دي، وایي چې یسألونک ماذا ینفقون دا د حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه چې نو په هغه مبارک کې نازل شوی دی. وی عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه دا چې نو هغه ډیر عمر والا او ډیر مال والا سړی او صحابي ونو، نو د سره ډیر زیات مال ونو. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې د الله رسوله کم یو شی چې دی نو هغه یسألونک ماذا ینفقون څه چې دی نو هغه خرج کړو. نو حضرات چې نو مفسرین لیکلي دي چې د په سوال کې چې نو د دوو خبرو د دوو شیزونو احتمال، یو دا چې کم شیز خرج کو او دویم دا چې په چا باندې خرج کو، د مال څومره معیار او څومره مقدار چې دی نو هغه خرج کو او د دغه معیار او مقدار سره د دې مصرف څه دی په چا باندې خرج کو. نو مخکې هم موږ چې نو هغه ویلي ولو چې د انفاق 3 قسمه دي، یو فرض، یو واجب، یو مستحب. نو ویلي موږ چې د فرض متعلق کم چې د الله جل جلاله چې دی نو هغه حکم دی زکات ورکول، عشر ورکول. نو دغه احکامات دغه ځای کې انفاق دا فرض دی، په وخت یې نو هغه د جهاد کې په جهاد فی سبیل الله کې چې نو هغه خرج کول، موږ وی دغه وخت کې چې نو هغه انفاق فرض دی. دویم په مور پلار باندې خرج کول، هغه اولاد چې هغه د سړي زیر کفالت وي نابالغ وي د هغوی باندې خرج کول، ښځې باندې چې نو هغه خرج کول دا دویمه درجه او د دوی باندې انفاق دا واجب ولو. او دریم صورت چې نو هغه نفلو، عام مسلمانانو سره هر چا سره چې نو هغه خیرخواهي کول دا چې نو هغه سره مستحب دی. نو الله جل جلاله د دواړو ذکر وکړو او بیا حضراتو دا هم لیکلي دي چې دلته د انفاق نه زکات فرض چې نو هغه یا واجبات نه دی مرادو، ځکه د فرض د پاره الله جل جلاله د الله پیغمبر د هغه یو معیار ښودلی دی چې هغه په سلو کې 2.5 روپۍ 40 روپۍ ده. واجب چې عشر کې چې نو هغه الله رب العزت پیغمبر چې نو هغه معیار ښودلی دی چې په هغې کې که چېرته باراني ځمکه وي نو بیا په هغې کې معونت یې کم وي، نو معونت د کموالي په وجه په هغې کې 10 روپۍ ده. که معونت یې سیوا وي نو بیا چې نو په هغې کې 60 روپۍ ده. نصف عشر چې ورته ویلی کېږي هغه دی. نو هلته چې کم فرایض واجبات چې دی نو هغه دی، نو هغه دی نه دی مراد، بلکې دلته د انفاق نه کم نفل چې دی نو هغه دی مراد دی. ځکه دا قاعده یاد ساتئ چې خپل اصول او خپل فروع له او ښځه خاوند یو بل له دی یو بل نه چې دی نو هغه صدقات واجبه او مال واجبه چې دی نو هغه دوی نشي ورکولی. لکه زکات، زکات په مور پلار باندې چې دی نو هغه نه کېږي، اولاد باندې چې دی نو هغه زکات نه کېږي، که هغه د لور د طرفه وي او که هغه د زوی د طرفه وي. دغه شانتې نظر چا چې دی نو نظر منلی که زما دا کار وشولو نو زه به دومره پیسې چې دی نو خیراتي ورکوم، زه به یو د غله چې دی نو هغه خیراتي پخوم، که زما دا مرض ښه شولو زمونږ دا مریض ښه شولو، نو د کم شي سره چې مشروط کړی شي نو دې ته نظر ویلی کېږي، موږ چې ورته پښتو کې منښت ته وایو.
د دې مصرف بیا داسې دی لکه څنګه چې مصرف هغه د زکات وي، دا صرف او صرف په مستحق غریب باندې چې نو هغه کېدی شي، د هغې نه ما سوا به بل چا نشي کېدی. او بیا د دغې منښتې نه نن مونږ خلک په هغې پوهېږو نه هم یې کوو او بیا چې نو هغه صحیح ځای کې صحیح مصرف کې بیا خرڅ کولی نه شو، نو په هغې کې چې نو منښتې نه بیا په خپله دی خوړلی هم نشي، نظر نه دی په خپله خوړلی شي، نه یې په خپل اصولو خوړلی شي، نه یې په خپل فروع سره خوړلی شي، بلکې روایتونو کې راځي د هغې چې نو مفهوم دا دی وایي په نظر سره د بخیل سړی چې دی نو هغه مال وځي. کم سړی چې بخیل وي د هسې د الله په لار کې چې نو انفاق نه کوي، صدقې نه کوي، نو د ده نه الله پاک چې نو په دې نظرونو باندې اخلي، د یو نظر او بل نظر او بل نظر دا مني او په دې طریقې چې نو هغه د ده نه مال ځي. نو ما وایي چې کم صدقات واجبه نظر منت دا چې څومره هم د عشر نو دا په اصول او فروع باندې چې دی نو هغه نه کېږي، پلار له مور له د پلار له مور الی اخره چې دی نو هغه په بره ورنیکه ټرنیکه چې څومره هم دی دیله هم نشي ورکولی. اصول زویله لورلن وسیله کړ وسیله دیله چې دی نو هغې هم نشي ورکولی. او ښځه خاوند چې دی نو یو بل له هم دغه صدقات واجبه نفل فرایض دا چې دی نو هغه نشي ورکولی. نو دلته د انفاق نه مراد نفلي صدقه ده، نفلي چې دی نو هغه مور پلار له هم ورکولی شي، خویندې وروڼه په اپس کې هم چې دی نو هغه تقسیمولی شي، بیا سید له چې دی نو هغې هم ورکولی شي. بیا که تاسو خیال کړی نو اکثر دې ځای کې بیا خلک زر دا خبره کوي اوس دا سړی میانې سید دی او یاره چې تاسو وایي چې په دې باندې نه کېږي نو چې اوس په ده باندې نه کېږي او دی میانې سید دی نو د هغه خو د ولږې نه چې دی نو هغه مري او ته یې چې دی نو هغه پې نه کېږي. یا بعضې ځای کې چې نو هغه داسې خپلې دغې خلک وایي یار دا خو خراب میږو ده، نو الله کم زمونږ نه داسې چې نو هغه لکاو روپۍ کې لکاو غواړي، خو په 100 روپو کې رانه 2.5 روپۍ غواړي، په 100,000 روپو کې رانه 2.5 روپۍ غواړي. اوس په 100,000 کې 2.5 روپۍ که ته ورکړلې نو بیا هم ستا سره چې دی نو هغه 95,500 روپۍ چې دی نو هغه پاتې شولې. نو ولې ته په 95,500 روپو کې چې دی نو هغه د دغه سره څه ګزاره د سید سره نشي کولی، یا د مور او پلار چې دی نو د هغوی سره ته په دې کې د هغوی خیال نشي ساتلی، یا هغه خور لور چې دی نو هغه لور ستا چې واده شوي د هغه کمزوري ده د هغه چې دی نو په هغې باندې ستا زکات نه کېږي نو د هغې سره دا نشي کولی. نو مونږ ټول چې دی نو هغه دغې ده ساتلی. الله وایي نه د دې نه علاوه بیا هم ته سوچ وکړه الله دله څومره درکړي. نو په دغې کې د سید سره هغه کسان چې په چا باندې زکات نه کېږي د هغې سره چې نو هغې ورکوي. مونږ اکثر بعضې وخت کې دا خبره کوو یاره چې نو هغه زکات نه اخیستلی نه دی کېږي، یوازې دا زکات خو نه دی، دې ته خو غسال الناس ویلی کېږي، دا خو د خلکو د مال چې دی نو هغه خیرې دی. اوس یو سړی خدای غریب او مجبوره پیدا کړی هغه له ورکولی شي، خو د دې نه ماسوا چې دی نو بیا هم د الله دومره لوی احسان دی هسې نه چې نو هغه نفلي صدقې وغیره دا کول پکار. نو ځکه الله وایي قل ما انفقتم من خیر، تاسو چې د څومره هم چې خرڅ کوئ د مال نه فلیلوالدین مور پلار ته نو هغوی باندې خرڅ کوئ، بیا والاقربین خپلوانو باندې چې نو هغې خرڅ کوي، ځکه دغه چې نو عاصم ستا په کفالت کې راځي، والیتامه یتیمانانو باندې چې نو هغې خرڅ کوي، والمساکین او مسکنانو باندې چې نو خرڅ کوي، وابن السبیل او په مسافرو، یعنی د دې بیا حقدار چې نو هغه مصرف دا کسان دي دې سره چې نو هغه تاسو انفاق. بیا الله جل جلاله څومره بهترین انداز باندې چې نو هغې ذکر کړی مور پلار سره چې نو هغه ښېګړه دا عاصم په انسان لازم ده، خو چې کله ته مور پلار خدمت کو د هغوی باندې صدقه چې نو هغه مونږ ووایي چې نفلي مراد د دې نه دی، دغه دی د هغوی خاص خیال د ساتو خرڅ دی کول دې کې تا د دوهره اجر میلایږي. یو چې نو هغه د صله رحمۍ اجر، ځکه د هغه ستا چې نو د آدم نه د وجود چې نو سبب جوړ شوی دی، نو د هغوی د بقا د وجود سبب خو ته لازمي خبر ده ته به یې پکاري. نو یو به کې هغه ثواب میلاو شو، دویم د صدقې ثواب میلاو شو. اقربین نو بغیر د رشته دارانو نه سړی چې نو هغه داسې څه کارونه دای نه کېږي، بعضې کارونه داسې چې په هغې کې خامخا خپلو ته زور دی، نو چې د هغو سره تا دغه صدقه دغه خیرات چې نو هغه پې د کولو نو د هغې سره تا ته دوهره اجر میلایږي، یو د صله رحمۍ او دویم چې نو هغه د صدقې. دریم بیا قسم چې نو هغه دریم اکثر دغه دوه ډېرې نو هغه مخکې ذکر کړل، دریم قسم چې نو هغه بیا یتیمانان دا د هغې نه په دغې په نسبت لږ کمې هغه کسان چې د هغوی د کفالت څوک نه وي نو الله جل جلاله د هغې ذکر وکړو. بیا دریم قسم چې نو مسکین محتاج یې ذکر وکړو. څلورم چې نو هغه کله کله اکثر مسافر وي نو د هغوی چې نو خیال خبره اخیستل غواړي، نو ځکه الله جل جلاله دغې ترتیب سره دا ذکر کړل. بیا الله جل جلاله فرمایل وما تفعلوا من خیر
فإن الله به علیم. تاسو چې هر ښېګڼه کوئ الله ته چې دی نو هغه معلومه ده، الله په هغې باندې چې دی نو هغه پوهه دی، نو الله ته هر څه معلوم دی، پوهه دی. نو ګویا چې دی نو الله وایي تاسو خپل نیتونه چې دی نو په هغې کې خالص کړئ، صرف د یو الله د رضا دپاره چې دی نو هغه عمل کوئ، دا به ستاسو چې دی نو هغه ډېر زیات په کار راځي. کتب علیکم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اوس دې ځای نه دیارلسم ابواب البر نه چې نو دیارلسم حکم ذکر کیږي. الله جل جلاله چې نه فرمایي په تاسو باندې پرش کړی شوی دی قتال فی سبیل الله، جهاد چې دی نو هغه فی سبیل الله. جهاد فی سبیل الله سره چې دی نو هغه دین اسلام مسلمان چې دی نو هغه روښانه کیږي او ځلولی کیږي. کله نه چې جهاد فی سبیل الله کې چې دی نو هغه کمی څومره راځي دوره اسلام باندې چې دی نو غیر غالب کیږي، د مسلمان چې دی نو هغه د ذلت شکار کیږي. دی وجه نه الله جل جلاله چې دی نو هغه قتال فی سبیل الله دی د دې لپاره چې نو هغه مقرر کړی دی چې دین اسلام د هغې بون چې دی نو هغه بالا وي. دغه شان مسلمان چې دی نو هغه د کامیاب او کامران وي. او بیا تاسو وګورئ همیشه دپاره چې دی نو هغه وکتلی شي د دوو نظریو چې دی نو هغه جنګ روان دی، یو طرف ته چې دی نو هغه د کفر، دویم طرف ته چې دی نو هغه د اسلام. ځکه الله پیغمبر چې دی نو الله رب العزت پیغمبر فرمایي او الله قودانی چې الکفر ملت واحده، کفر دا ټول چې دی نو هغه ټول په ټوله یو ملت دی. دا که یهودیت دی که نصرانیت دی که بت مت والا دی که مجوسیت دی څومره چې هم دا دي، دا ټول د دین اسلام د ختمولو په اعتبار سره دا ټول یو دی. اگر چې دی نو هغه د هغوی طریقې دا ټول چې دی نو هغه جدا دي، دې ته د جدا جدا ښکاري، خو د دین اسلام خلاف چې دی نو هغه دا ټول یو دی. او د هغې واضح ثبوت چې دی نو هغه زموږ سره دی. افغانستان کې تاسو وګورئ کله نه چې هم اسلامي امارت چې دی نو هغه قایم شوی دی، نو د هغې خلاف په هر دور کې کفر چې دی نو هغه یو ځای شوی. مخکې هم و زموږ چې دی نو هغه د کلاسو به مخکې ته هم به تاسو ته پته وي، خو اوس موږ چې دی 2001 2000 چې دی نو هغه دی خوا ګورو، نو دا څومره چې هم نیټ و دی دا ټول چې دی نو کفر دغه ملت واحده چې دی نو هغه ولو که نه څومره ممالک چې دی نو هغه په دې کې د دین اسلام خلاف د دغه مسلمانانو خلاف چې دی نو هغه یو ځای شوي ولو. او بیا چې مخکې وګورئ د ازل نه د تاریخ چې وګورئ دقه شانتې دی. حضور علیه الصلاة والسلام په دور کې غزوه احزاب چې ورته ویلی کېږي، غزوه خندق چې دی نو هغه ورته ویلی کېږي، په هغې کې د کفر چې څومره هم قسمونه ټولو چې دی نو هغه اتحاد کړو که نه د ابو سفیان په لاس باندې رضی الله تعالی عنه، بیا هغه د هغه وخته پورې لا ایمان نه وروړی. نو الله وایي چې دی نو هغه کوی ته د په تاسو باندې فرض کړی شوی دی. نو بیا دا راتلی چې وس آیا دا قتال د فرض مونځ په شانتي هر وخت چې دی نو هغه لازم دی؟ نو بیا چې دی نو هغې وضاحت صورت برات کې دغه شان ځای په ځای چې دی نو هغه راغلی احادیث مبارکه کې هم راغلی. جهاد چې دی نو هغه په هر وخت کې فرض نه دی، جهاد دا فرض کفایه چې دی نو هغه دی. او هلته د الله د پیغمبر حدیث مبارکه دی الجهاد ماض الى یوم القیامه، جهاد دا به تر د قیامت د ورځې پورې چې دی نو هغه به جاري او ساري وي، دا به دا کېږي. اوس دلته جهاد چې دی نو هغه فرض کفایه نه، چند کسان چې دی نو هغه دغه شعبه سنبالي د نور امت چې دی نو هغه خیرخوا دي، ټول امت چې دی نو هغې د دغه ذمهوارۍ نه چې دی نو هغه خلاص کړي دي. د هغې دا مقصد نه دی چې موږ په هغوی پسې پراپګنډې شروع کړو یا د هغوی پسې موږ خبرې شروع کړو یا د هغوی کله چې دی نو هغه مدد ضرورت شي مالی یا جاني یا چې دی نو هغه د خوراک څښاک په صورت کې او موږ وایو چې زموږ دی ځان له کار کتلی داسې په دې کوي نه، د ستاسو نه لویه چې دی نو هغه ذمهواري اوچته کړي. که هېڅوک هم داسې یو ټولګی پاتې نه شو چې هغه جهاد فی سبیل الله کې چې دی نو هغه مشغول بیا پې ټول ګنهګار دي، فرض کفایه دی. نو د دې وجه نه او که چېرته په یو ځای باندې په یو ملک باندې کافر چې دی نو هغه قابض شولو الله دې نه کړي، اوس زموږ ملک دی، اوس د هغه ملک باندې چې دی نو هغه کافر قابض او چې نو هغه د ایرانو حمله وکړله، نو بیا د دې دپاره چې کم کسان مقرر دي که هغوی کافي کېدل دغه علاقې کسان نو په هغوی باندې فرض دی. بیا ښځې له د خاوند نه بچوله چې دی نو د مور و پلار نه غلام نه چې دی نو هغه د آقا نه اجازت چې دی نو بیا ضرورت اخیستو چې دی نو هغه ضرورت نشته، بیا په دې ټولو باندې چې دی نو هغه فرض دی. بیا که دغه علاقه ورته نشوه کافي کېدی دې سره چې خواته کومه دی د هغه ورته په هغوی باندې بیا فرض، که دا نشوه قابض کافي کېدی بیا د هغې سره خواته چې کوم دی د هغه آن تر دی چې د مشرق کې چې دی نو هغه شروع شوې ده او مشرق دا نه کامیابیږي دوی ولا نه کافي کېږي تر د مغربه پورې چې څومره مسلمانان دي په هغه ټولو باندې بیا فرض دی. نو دې وجې نه الله جل جلاله فرمایي کتب علیکم القتال،
تاسو باندې جهاد چې دی نو هغه فرض کړی شوی دی وهو کرح لکم انسان طبیعت دا دی چې دی همیشه دپاره چې دی نو اساني غواړي نو ځکه الله وایي صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دور کې هم دغه شانتي وو سړی چې نو هغه په ظاهره باندې د هغې کې چې نو مشقت ښکاري په هغې کې چې نو لاس پرې کېدل وي په هغې کې مرګ چې نو هغه وي په هغې کې چې نو هغه زخمي کېدل چې نو هغه کور نه چې نو هغه بې سره کېدل چې نو هغه پکې جیل او قیدخانې لیدل چې نو هغه پکې نو دغه تکالیفو د وجې نه بعضې کرته انسان چې نو هغه نه خوښوي نو الله رب العزت وایي وهو کرح لکم وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم خو نږدې ده چې تاسو به یو فعل دغه مچنیانو د دغه ظاهري اسبابو د وجې نه تاسو نه خوښوئ خو دا به ستاسو دپاره ډېر چې دی نو هغه څه وي بهترین وي او په دې ځای کې وګورئ دغه دواړو کې اوس چې دی نو هغه ځان ته څه وي الله جل جلاله چې دی نو هغه په دغه مل څنګه چې دی نو هغې والو نن ورځې پورې چې نو هغه دړې وړې دی نن ورځې پورې د هغه واپس ځای له رانلو او دغه خوی چې دی نو هغه امریکې هم شروع کړو الله چې دی نو هغه پې څنګه واله هغه زور چې کله وی چې دا په څلوېښتو ورځو کې ختموم کله وی په 3 میاشتو کې به ختموم کله وی په کال کار دی 100 کاله بعد چې نو هغه په دغه خبره په خپله چې نو هغه معاهدې ته صلح ته چې نو هغه کېناستو لري شو نو ځکه الله وایي وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم دا به ستاسو دپاره ډېر غوره وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم او دا د انسان فطرت هم دی وکتلی شي ډېر کله د سړی چې دی نو هغه یو شیز د هغې د حصول دپاره دی سم محنت ایښور کړی او دغه شیز دته ډېر زیات چې دی نو هغه ښه ښکاري خو د هغې چې دی نو دومره لوی ضرر او نقصان چې دی نو هغه وشي چې دی بیا په هغې ستومانوي ډېر کله ته یو شیز چې دی نو هغې نه خلک ډېر زیات یېرېږي یاره که دا کار مې وکړو مثال په طور کې دا واده مې وکړلو دا شیز مو اخیستو دا کار مې روان کړو دا کاروبار مې وکړو دی کې خو یاره په ظاهر ډېر چې نو نقصان دی خو هغه ورته دومره د خیر چې نو هغه ثابت شي چې سړی په هغې باندې بیا وایي چې دا ما مخکې ولې نه کولو نو ځکه الله وایي وعسى او نږدې ده ان تحبوا شیئا وهو شر لکم والله یعلم وانتم لا تعلمون الله وایي الله ښه پوهه دی او تاسو نه یې پوهه نو چې کله الله پوه دی او تاسو نه یې پوهه مقصد د دې جملې سره الله رب العزت چې نو هغه په شارټ کټ الفاظو کې په ډېر اسانه طریقې موږ ته وایي والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پوه دی او تاسو ناپوهه یې نو چې الله ناپوهه دپاره څه نو هغه څه خبرې د هغه د کامیابۍ صرف او صرف دقیقې یوه خبرې چې د ده ته د ده نه پوهه کم خبره کوي او دی د هغه ومني چې کم کس ناپوهی نو د هغه د کامیابۍ خبره بیا دی چې د نه پوهه کس دته کومه خبره وکړي او دی هغه ومني نو دا د کامیابۍ راز دی او چې کله دی هغه نه مني نو دا بیا د ناکامۍ نور راځي نو ځکه الله وایي والله یعلم الله پوهه دی نو چې کله الله پوهه دی او انتم لا تعلمون او تاسو نه پوهېږئ تاسو ناپوهئ نو الله چې کم اوامر درکړي هغه په ځای راوړه کم نواهی نه چې منع کړی هغې نه ځان وساته دا ستاسو د کامیابۍ راز دی په دې کې به کامیابې او که الله ته کم اوامر وایي چې در راوړه او هغه تو نه کړي او د کمې نه یې منع کړی و هغه کې نو الله وایي تو ناپوهه یې د دې په انجام خبر نه بیا به همیشه دپاره چې نو پچتاویږي الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي یسألونک تپوس کوي له تا نه ماذا ینفقون څه شی خرچ کړي قول اوایا ورته ما انفقتم هغه څه چې خرج کوئ تاسو من خیرین د مال نه فللوالدین نو د مور پلار دپاره والاقربین او په خپلو خپلوانو دپاره والیتامه یتیمانانو والمساکین او د مسکینانو وابن السبیل او مسافرو دپاره یعنې دوی چې نو حقدار دي په دوی خرج کوي مخکې وما تفعلوا او آسا چې کوئ تاسو من خیرن د نیکۍ نه فإن الله پس بېشک الله پاک به په هغې باندې علیم ښه پوه دی کتبه فرض کړی شوي دی علیکم القتال په تاسو باندې جهاد وهو خیر لکم او وهو کرح لکم او هغه ګران دی بد لګي په تاسو وعسى ان تکرهوا شیئا او ممکنه د نږدې ده چې تاسو به بد ګڼئ یو څیز وهو خیر لکم او هغه به غوره وي تاسو دپاره وعسى او نږدې ده ممکنه ده ان تحبوا شیئا چې تاسو به خوښوئ یو شیز وهو شر لکم او هغه به بد وي ستاسو دپاره والله یعلم او الله پوهیږي وانتم او تاسو لا تعلمون نه پوهیږئ